مسلمان هم کافر کیږي چې مسلمان مرشي دا ډیر لوی سړی دی. الله دې موږ ټول لا تموتن الا وانتم مسلمون. الله دې موږ په اسلام کې ملک مسلمانان. اوس خلک حدیث شریف کې راځي سار به مسلمانی ما خام به کافر وي. موږ حدیث وینو موږ اریانو ځواني سه کوم قلتوبي وی تعالی څنګه وقوي سار مسلمانی ما خام کافر دا بلا څنګه خلک مسلمان هم کافر کیږي. یصبح مؤمنا ويمسي کافرا. سار مسلمانی ما خام کافر موږ دا وکم غیر راضي عقل هم نه من لخانه. عقل څه شی دی؟ عقل خو څه شی نه دی بيد نقلنا. اب خپل سترګو مونږ ولیدل. اوس خلک دین ته کنزل کوي کنه، مذهب ته کنزل کوي کنه، ایمان کنزل تاسو اوریدلی دي کنه. ایمان څه شی دی؟ اقرار باللسان وتصديق بالقلب لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ته خلک کنزل کوي کنه. هغه لا تکي یو بل فتره روان دي. تمام فتاوی لیکلي دي چې چا علماء ته کنزل کوي سړی کافر خدای په طلاق شي. نو ځلې خلکو ته تقریر کې وام ما ته کنزل کوي یوازې ما معاف کړی د خدای د پاره. او علماء ته کنزل مکوي، مولایانو ته کنزل مکوي. په مولا کې حضرت عمر راغی، امام ته راغی، اولیاء راغی، بزرگان راغی، استاسو نیکونه پلارانو پکې راغل. او خلک استاد آزاد دي بي باکه وشي. الله دې موږ دې بي باکه نه وساتي. دا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. هذا حديث بستر قولي ويا دقه دې زمونږ دي کافر کیږي، زمونږ دي رانه کافر شو. هرګه اسلام ولا سره دوره دشمنی چې د کافر کیږي ظالمان وشي. دې ورته خیر لټي، د دنیا خیر، د آخرت د خیر خبره ورته کوي. او کته وای چې له تاسو دنیا ولې دنیا خاصه الله تعالی تعالی ور کوي. نو تاسو له هم درکې موږ له هم راکې دی باندې پروا نه ساتي. علماء ترى مرګرسیا کوي نه دي او بد مو وای. که خنه وای نو بد خو مو وای. ولې دا ستاد وطن، ستاد دین، ستاد ایمان، ستاد اسلام محافظان دي ښا. نو تقبل حافظ چې هغه ستا حفاظت کوي د وطن، د دین، د مذهب، د اسلام. هاي پسې مې لیدل سید ګل بادشاہ رحمت الله علیه نه مې اوریدلی وی تاسو وګورئ چې کوم سړی د قبرو لټوي د مخ په قبلین اوریدلی دا مې دا غنه اوریدلی وګورئ. سید ګل بادشاہ رحمت الله علیه تورو او ډېر لوی عالم او فاضل دی عمر. نو زه ته خبره کوم دینه کار بس وی بقدر وصل در اصلاح کوشم. اگر اصلاح نه توانت خاموشم یا چپ شه. کتابداری نه کې مرګرتیا نه کې بیا چپ خو سکنه غل ضرورت خد نه کوم. خدای دې موږ دې هغه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. حدیث مې ارتوي تاسو دې خدای کلک ساتي په اسلام. خدای دې موږ تاسو له کلک ایمان اسلام نصیب